چړه دې کله تنگ شي نو دا دوه وظیفې دي یو تسبیح د الله وایا د الله حمد و ثنا او د الله صفاتونه شروع بل وکم من الساجدین منځ طرف ته متوجه شبس د الله په عبادت کې مصروف شبس ډایرک په مانځ باندې ادرک یو دوه رکعات منځ کا بل ټیم یو دوه رکعات منځ کا بل ټیم یو دوه رکعات منځ د الله لوی او د الله تعریف او د الله ذکر شروع کا منځ کوا وکم من الساجدین شد سجده کون مراد تین منځ دی خدا سجده پکې ذکر کړلا چې دا سجده چې دا پټول منځ کې افضل ده او اعظم ده ځکه اکثر د من تعبیر کیږي په سجدې سره لکه مسلم شریف کی روایت شتا ابو داود شریف کی روایت شتا نسائی شریف کی روایت شتا چې ډیر نږدې چې بنده په کم حالت کې الله ته هغه د سجدې بس په دې ټیم کې دا بنده الله ته ډیر نږدې چې کله د سر په سجده باندې پروت دا ډیر د نږدېکت ټیم دی الله نو ځکه سجده ذکر کړه وعبد ربک او د خپل رب عبادت کا ود الله هوګه حبیبا نو دلته د عبادت نه مراد استقامت ته په دې منځ